د افغانستان کرکټ بورډ سره تعلق لرونکي نصیب خان پرون بي بي سي پښتو له یو انټرویو ورکول چې هغه انټرویو مو وکړه نو زه خوشاله هم شوم او دای پلانینګ هم معلوم شو چې افغانستان څنګه راتلونکي ټایم کې چمپیون ټرافي د پاره یا ورلد کپ د پاره یو مضبوط لوبډله تیارول غواړي جی نصیب خان اوس د افغانستان کرکټ بورډ کې پس عہده باندې دی دا تاسو مال کمنټ کوي چې آیا دا چیف سلیکټر دی یا د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن دی یا اسسټنټ ته پس عہده دی هغه تاسو ما سره شریک کړئ خو د افغانستان کرکټ بورډ کې دا یو ډیر اهم عہدیدار سړی دی جی نصیب خان د اوس بي بي سي پښتو چې کوم چینل دی هغه لا انټرویو ورکولو دوران د ویلي دی وره جی شپږیزه لیګ نه پس په موږ د افغانستان ای لوبډله چې کوم دی تیارو او د افغانستان ای لوبډله به بیا زی په عمان کې به څلور ملکونو سره سیریز کوي جی په عمان کې به څلور ملکونو سره سیریز کوي د افغانستان ای لوبډله لکه څنګه اوس پاکستان شاهین جوړ کړی دی یو د پاکستان انټرنیشنل ټیم دی یو پاکستان شاهین لیوند چې دغه کپتان محمد حارث دی دغه رنګ هر ټیم چې کوم دی خپل سیکنډ ټیم جوړ کړی دی انډیا سره خپل سیکنډ ټیم شته استرالیا سره شته نیوزیلند سره شته ساوث افریقا سره شته هر ملک خپل سیکنډ ټیم جوړ کړی دغه رنګ افغانستان چې کوم دی هغه هم ځان پس یو سیکنډ لوبډله جوړي شای به باقاعده سیریزونه کوي پکور بنی ناست ای به باقاعده نور ملکونو سره سیریزونه کوي نو نصیب خان ویل دي چې په عمان کې به زموږ څلور ملکونو سره د افغانستان ای لوبډلې سیریزونه وي چې په دغه لوبډله کې د افغانستان ای لوبډله چې مونږ کومه تیارو نو دی کې مونږ د شپږیزي لیګ نه اهم کلړیان چې کم کلړیان په شپږیزه لیګ کې ښه پرفارمنس وکړي نو هغې نه به مونږ کلړیان راوچتو او د افغانستان ای ټیم کې به ورچو اوس شپږیزه لیګ کې د ینګسټر لډیره موقع ورکړې ده ینګ کلړیان پکې ډیر زیات دي اوس دغه ینګ کلړیان لډیره غټه موقع ده چې دای په شپږیزه لیګ کې ښه پرفارمنس وکړي او ځان د افغانستان ای لوبډلې ته واړی ځان د افغانستان ای لوبډله کې سلیکټ کړي د افغانستان ای لوبډله کې سلیکټ کېدو فایده دی لداره کنه ځکه چې نصیب خان په خپل انټرویو کې وی چې شپږیزه لیګ نه پس په بیا زموږ چې کومه تیاری وي هغه به د ایشیا کپ د پاره وي د چمپیون ټرافي د پاره وي او چمپیون ټرافي د پاره موږ یو مضبوطه لوبډله تیارو هغه د 50 اور ون ډے فارمیټ ته د پاره موږ مضبوطه لوبډله تیارو او هغه ته به هم موږ سکه لاډیان د افغانستان ای لوبډله نه راوچتو د افغانستان ای لوبډله کې چې کم کې لاډي خ پرفارم وکي نو موږ راوچتو د افغانستان انټرنیشنل ټیم لا به ورچو نو دیږي کې اوس ګوره ینګسټر لاغه سومره غټ یو پلیټ فارم جوړ کوم افغانستان لګیا دی په خپل کرکټ په امپروومنت باندې ډیر غټ مهنت کوي اوس افغانستان ډیر ټایم ډیر لیټ دا ای ټیم تیار کو خو بیا هم سوچ لګ په وخت راغو اوس هم مطلب ډیر لیټ نه دی لګ لیټ دی چې دای افغانستان ای لوبډله تیاری او دای به باقاعده بیا سیریزونه کوي لکه پاکستان شاهین سره به سیریز کوي د انډیا ای ټیم چې کوم دی د انډیا دویم نمبر ټیم چې کوم دی سره به سیریز کوي د استرالیا دویم نمبر ټیم سره به سیریز کوي د نیوزیلند نو دې کې به د کلاډیان چې کوم دی خخ کلاډیان د انټرنیشنل لوبډلې لبیا سره کوي د افغانستان ای ټیم نه نو دا یو ډیر غټ سوچ ته دی او دا سوچ نور ملکونو ډیر مخکې کړی دی افغانستان اوسو کو خو اوس هم ډیر لیټ نه دی افغانستان له پکاري چې په دې باندې ښه کار وکړي او د ینګسټر چې څومره هم کلاډیان دي افغانستان کې د هارډ بال ښه کلاډیان دي نو له ښه موقع ده چې دغه شپږیزه لیګ ته ځان سلیکټ کړي شپږیزه لیګ نه بیا د افغانستان ای لوبډلې ته تللی شي د افغانستان ای لوبډلې نه بیا د افغانستان انټرنیشنل لوبډلې کې هم ځان سلیکټ کولی شي که چېرې دا ښه کلاډي وي نو دا د نصیب خان د افغانستان کرکټ بورډ پلانینګ دی دې حوالې سره تاسو څه رایې لرئ په کمنټ کې را سره شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام